زما نوم میاں نثار دی او زما تعلق د دسلور سره دی د پیشې په لحاظ سره زه یو ټیچر یم. دا کوم باکس چې موږ لګولی دی د دې مقصد صرف او صرف دا دی چې کتاب موږ هر ځای ته ورسو، کتاب ته رسایي جوړه شي او په هر ځای کې کتاب ممکن وي. نو انشاءالله مستقبل کې به هم موږ داسې قسم باکسز هم جوړو، د دې نه علاوه نور هم داسې انیشیټیوز به اخلو چې د هغې نه عوامو ته فایده وي. دې کې چې کوم کتابونه دي نو په دې کې 2-3 کتابونه صرف ما راوړلي، نور د خلکو راوړلي، مختلف کسانو راوړلي. زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم چې هغوی د کتاب سره مینه کوي. او تاسو ته هم زه دا یو اپیل کوم چې تاسو سره کور کې داسې کتابونه چې هغه ستاسو نه زیاتي، تاسو مطلب سټډي کړي او تاسو غواړئ چې دې نه بل څوک فایده حاصله کړي، نو هغه راوړئ او دلته په دې باکس کې کېدی چې چا ته فایده ورسي. او د دې نه علاوه تاسو دې نه کتاب وړی هم شئ او هغه لوستی شئ. شمس یم کتاب چې کوم دی نو دا ډېر نږدې ملګری دی، مهم اهم ملګری دی. کم قومونه، کم خلک، کم نوجوانان چې د کتاب سره مینه لري، هغه د ټوپک نه نفرت کوي، هغه د ظلم زیاتی نه نفرت کوي، د هغې سوچونه مثبت وي، هغه په معاشره کې په سوسایټي کې نیک کارونه کوي، ښه کارونه کوي، د خلکو مدد کوي. د هغې کوشش دی چې په معاشره کې څه کنسټرکټیو کارونه وکړي. نو په دې سلسله کې دا کومه انیشیټیو چې میاں صاحب اخیستی ده دا قابل تحسین، دا قابل داد ده. داسې ځوانان، داسې نوجوانان، داسې خلک ډېر کم دي په اوس سوسایټي کې چې هغوی پازیټیو سوچ لري. هغه دا غواړي چې زه د خپل نوجوانانو کیپاسټي بلډ کړم، هغه دا غواړي چې زه نوجوانانو ته، مشرانو ته، ینګسټرز ته دا یو فیسیلیټي ورکړم چې هغه هلته کې په وخت ضرورت هم کینی او هغه ته کتاب اویلیبل وي. نو یو بهترین انیشیټیو دا سوچ دی، ډېر ښه نیک کار دی. د نوجوانانو دپاره دا یو اهم ځای دی، پلیس دی که ستاسو سره سپیر ټایم وي راتلی شئ، کتلی شئ، بک سټډي کولی شئ، که پیشنټ یې سره کښېنئ، خپل ټایم قیمتي کوئ، تاسو به قیمتي شئ، ستاسو پروفیشنل لیول چې کوم دی نو په هغې کې به انکریز راشي. زما نصیر احمد نوم دی، پیشې د لحاظ نه زه ټیچر یم. او دا نن چې کومه میاں نثار الدین صاحب او دې ملګرو کومه کار وکړو نو ګډی ډېر بهترین کار وکړو. او کومه قومونه چې د کتاب سره مینه لري او هغه کتاب لولي نو هغه ډېر زیات په عروج کې. او زموږ اسلام هم اولنې چې کله پیغمبر اسلام ته وحی ملاوېده نو هغه اولنې دغه چې کوم دی آیات لکه اقرا، لکه ته ولوله. نو پکار ده چې موږ زیات کتاب سره مینه ساتو. کله به چې مسلمان او نور قومونو کتاب سره مینه ساتنه هغه په عروج کې چې څو پورې مسلمان بیا کتاب لوسته پرېښی ده نو هغه چې کوم دی نو په زوال کې دی. د دې نه علاوه نن چې کومه د میاں صاحب کومه کار کړی دی نو دا ډېر بهترین کار کړی. حالانکې دا د یو سټیټ کار و او دا هم یو د هغه خبره د افسوس خبره ده چې زموږ په غونډ ډسټرکټ دیر بالا کې یو پبلک لایبرري نشته. نو په کار دا وه چې زموږ په دې ضلع کې یو پبلک لایبرري وی او په هغې کې دا نوجوانان تللی او هلته کې مثبت اکټیویټي کولی، کتاب یې کتل لوستی او هلته چې کومه ټایم بار ضایع کېږي بار نه ضایع کېدی. زما فرمان الله نوم دی او دا وخت مونږ په کیټګري سی هسپتال واڑی کې موجود یو. دا زما په شا باندې تاسو کتی شي د یو کتابګر افتتاح نن وشوله. میاں نثار به وي او فواد ملیک به وي. دا یو انیشیټیو راوړله او د دې مقصد صرف دا دی چې مونږ د کتاب لوستل چې کومه دي نو هغه عام کړو، ځکه چې نن سبا داسې دور راغلی دی چې ټول خلک موبایلو کې مصروف وي او کتاب هغه شانتې لوسته د هغه نشته. نو کتاب لوستل او هغه عام کول د دې مقصد دی. صرف دې باکس ته چې کومه دی نو مختلف خلکو بوکس راوړی هم دي. نور چې هم زموږ څومره کتونکي دي نو هغوی ته وایو چې د چا سره داسې بوکس وي په کورونو کې چې هغه لوستلي او د هغو نه فارغ دي دې راوړي او دې پبلک دا یو قسم له پبلک لایبرري ده او دې کې دې کېدي او هغه خلک چې هغه فارغ وي او هغه دلته راتلی هم شي چې دی دلته بوکس ولولي.